ډیرو محترم مسلمانانو، یو زبردسته وظیفه چې دنیا به د خود به خود خپو له راځي، دنیا به ذلیل او خواره راځي، تا ته په خپو کې سلامي کوي. لکه څرنګې چې مسلمانانو د تصویر کې تاسو ته ښکارېږي، دغه رنګې به الله جل شانه تاسو ته مال خپو له راولي او خوار وزار به راځي انشاءالله. چې ستا څومره رزق یې هغه به الله جل شانه په پراخۍ سره درکوي، په وسعت سره به درکوي، په مینه محبت سره به درکوي. لهذا دا وظیفه ډېره اسانه ده، صرف 100 مرتبه ده دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز شروع کوئ. الله جل شانه به ستاسو هر قسم مالی تعاون به الله جل شانه تاسو سره کوي. لکه څنګه چې د الله جل شانه ډېر انعامات دي، نو دغه رنګې به الله جل شانه ډېر په ښکلې طریقې سره موتا ته هغه فراخه رزق او فراخه زندگی انشاءالله العزیز راکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې وی الله جل شانه هم خوشحاله و باد تر تازه او کامیاب او کامران لره. ډیرو محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده انتهایی اسانه ده او دا وظیفه زه پخپله هم کومه. که زما له تنخوا تاسو ته پته ولګېده، تاسو به حق حیران شئ چې دومره لږې پیسې او په دومره لږې پیسو باندې ستا ګزاره څنګه کېږي. مسلمانانو، زما غونډه تنخوا چې ده هغه 11,000 روپۍ ده، تقریبا 12 پورې زما تنخوا تقریبا ده. 5,500 د مدرسې ده او 5,000 د جومات ته مسلمانانو. لیکن الحمدلله زه دا وظیفې کومه، په دې کې دومره برکت یي چې الحمدلله د کور کریم پکې ورکولی کېږي ښه په ښکلې طریقې سره، او رزق هم الله جل شانه هغه رزق ما ته راکوي الحمدلله، کوم چې غټ غټ خلک هم نشي کولی. لیکن رزق د الله تعالی په لاس کې دی، چاته وغواړي فراخه ورکوي، چاته وغواړي په تنګدستۍ ورکوي. نو دا وظیفه چې څوک کوي هغه ته به په لږو پیسو کې الله تعالی برکت واچي او دنیا به ورته الله تعالی ذلیله راولي. مسلمانانو، دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز شروع کوئ. ګوره، یو صحابي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او د خپل رزق د تنګسیا په باره کې یې نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا د دوانو جهانو رسوله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه دنیا مخ اړولی دی. مفهوم یې داسې دی چې دنیا را نه مخ اړولی، یعنی دنیا ما سره نه ملګري کېږي، زما سره پیسې نه وي، رزق مې یعنی فراخه نه وي. نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې تا ته یاد نه دي چې د فرشتو کم تسبیح دي هغه ته ولې نه کې، یعنی فرشتې چې کم تسبیح کوي نو هغه تسبیح ته وکړه چې د هغې برکت ته به الله جل شانه تا ته روزي کې برکت واچي، یعنی په پیسو کې، په مال کې، په دولت کې، په بچو کې، په غون کاروبار کې به د الله تعالی داسې برکت واچوي چې تاسو به وایئ چې یا الله پاکه دا څرنګې معامله د څومره لږې پیسې دي، لیکن په دې کې د برکت د کمې رالی مسلمانانو. نو هغه وظیفه یې ورته راوښودله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. اسانه وظیفه ده. یو څو ورځې پس چې دا صحابي دا وظیفه وکړله، نو بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا خو زما سره دومره شوه چې اوس حیران یم چې کوم ځای نه چوته کم او کوم ځای کې کېدم، یعنی دومره مال الله تعالی راکو چې کوم ځای کې کېدم او کوم ځای نه چوت کمه. نو مسلمانانو، دا وظیفه ډېره د حدیث مبارکه وظیفه ده او الحمدلله زه په خپله هم کوم. نو زه غواړم چې زما دغه پریشان حاله رونه، پریشان حاله خویندې دا وظیفه انشاءالله شروع کی. 100 مرتبه الله تعالی به ورته په رزق کې داسې برکت واچي، د خاوند په کاروبار کې به برکت واچي، په رزق او مال کې به برکت الله جل شانه واچي او هر قسم تندرستي او پریشانی به ورسره الله تعالی ختمه کړي. دا وظیفه به تاسو سحر د فرض او د سنتو په منځ کې کوئ. نه کله چې سحر مونځ ته راپاڅئ نو کوشش وکړئ چې سحر سنت هم څنګه وکړو نو 100 پیرې دا وظیفه وکړئ، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، 100 پیرې. او بیا فرض، یعنی د فرض او د سنت په منځ کې دا 100 وارې وکړئ. اوس کو چرته بعضې وخت کې سړي نه مونځ چې دی نو هغه یعنی جمع ولاړه وي او دی مانځه ته لاړ شي، یا دا رنګي چې دنه مونځ وشي جمع ته شوي، نو کو چرته دی داسې وخت کې راپاسي چې جمع ولاړه وي نو دغه وخت کې بیا دا وظیفه نه کوي. سنت په 0 کې
ځکه چې د دې سنتو ډېر زیات فضیلت حدیثو کې راغلی او د هغې نه پس په چې د فرضو کې او فرضو نه پس په فورا دا وظیفه شروع کې 100 وارې به وي. اوس که چا نه د فرض مونځ شوی وي یا زنانۍ کورونو کې کوي نو هغوی به هم لومبی سنتو کې بیا به دا وظیفه 100 وارې وکړي او بیا چې دی نو فرض به وکړي. صحیح شوه که نه؟ خو داسې به نه کوي د وخته به لږ راپاڅئ سحر مونځ د مسلمانانو نو بیا به دا وظیفه کوئ. صحیح شوه؟ مثال فتاورو کې سړي د مونځ قضا شي د سحرې نو خیر دی بیا د ماښام د مونځ نه پس 100 وارې پابندۍ سره وایي. دې سره سره مسلمانانو یو وظیفه راته بله ښیمه چې د سحر د مونځ نفس او ماښام د مونځ نفس الله الصمد دا وظیفه هم زه په خپل هم کوم. دا 101 مرتبه د سحر مونځ نفس 101 مرتبه د ماښام مونځ نفس تاسو کوئ. او که ورسره کولی شئ نو مسلمانانو د ماښام او تر ماسخوتن ترمنځ صورت واقعه یو فیره پابندۍ سره په خپلو بچیانو په خپلو اهلو عیالو زنانو باندې شروع کوي. صحیح شوه؟ او ورڅخه بله دا وظیفه کولی شئ نو استغفار استغفر الله استغفر الله دا ورسره کم از کم یو 2000 پیرې 3000 پیرې خامخا تاسو وایي. انشاءالله دا وظایف تاسو شروع کوئ چې تاسو له په لږو ورځو کې الله تعالی دنیا خپله رانه وستله نو بیا خو مسلمانانو کېدی نشي دا خبر دا د سوچ او تصور نه به هره خبره ده ځکه چې حدیث مبارکه او الحمدلله زموږ په پوخ یقین دی د الله تعالی په ذات د الله تعالی په وظایفو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر ارشاداتو باندې زمونږ یقین دی پوخ چې دې سره الله تعالی د انسان هر رنګه مسله حل کوي. خو که دې سره به تاسو ګناهونه نه کوئ. ګوره هر کله چې د انسان رزق کې فراخي را نشي دی په تنګسیانو کې یخته شي مصیبتونو کې قرضونو کې تکلیفونو کې نو حدیث مبارکو کې راځي انسان ته چې دنیا څخه تکلیف رسي د خپل عمل د وجې رسي. پوه شو؟ یا انسان ته چې زخم رسي زخم نو دا هم د عمل د وجې نه رسي. یو انسان نیکوکار دی هغه بیمار شي هغه تکلیف ورسي په هغه ته په الله درجې بلندوي. کو یو انسان هغه ناروغه دی مثال په طور ګناهونه کوي د ګناهونو په وجه ناروغه دی د روح ناجوړه دی نو بیا انسان پریشان حال وي دغه رنګي مصیبتونو کې وي تکلیفونو کې نو بیا دغه حاجات نه پوره کیږي او دغه مسلې الله جل شانه نه حل کوي. نو موږ له فکر دی چې 15 وخت مونږ کوو په پابندۍ سره د جمع سره په ټیم باندې او 15 وخت سره سره د هر ګناه نه ځان بچ کو. ورا موږ ټول مسلمانان الحمدلله موږ کې به کمې کوتاهۍ خامخا وي. صحیح شو که نه؟ هر انسان ګناهګار دی. پوه شولې؟ نو ګناه سره سره توبه ویستل او بیا د الله تعالی سمه بندگی شروع کول او د الله تعالی سمه هغه عبادت شروع کول انشاءالله د ټولو مسلو دپاره وظیفه هم شوه او د ټولو مسلو حاجتونو دپاره انشاءالله دا وظیفه هم شوه. الله تعالی مو خوشحاله سات. الله تعالی ستاسو مرادونه حاجتونه مقصدونه پوره کړي. جزاک الله خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخره.